پر صاحبانو دا یاد لرئ د ذوالحجې په میاشت کې د دغې میاشتې په 10مه ورځ باندې یو لوی عظیم عبادت کیږي، قربانی کیږي چې په حدیث کې داسې راځي چې په دغې ورځ باندې د وینې د تویولو نه زیات محبوب عمل الہ العالمین په نزد باندې یوم نشته. دومره د راروانې میاشت د ذوالحجې په 10مه ورځ باندې قربانی کړل او په دې ورځ باندې وینه تویول د هغې دومره اجر او ثواب دی چې په دې ورځ باندې د دې عمل نه د ذبح عمل نه محبوب ترین عمل حضور مبارک فرمائی الہ العالمین پنیز باندې بل نشته دی. ګوره صحابي تر دا پوښتنه کړې ده چې یا رسول الله مبارک جهادم یعنی جهاد حدیث کې ذکر راځي، حضور مبارک ورته فرمایي صرف هغه مجاهد په دغه شپو کې دا 10 شپې ذوالحجې شپې دي عبادت ډیر ثواب دی، پاغه باندې به ان شاء الله تعالی بیان کوو بیا را روانه جمعه باندې. یعنی هغه مجاهد صرف بهتر دی چې هغه لاړ شي او خپل ځان قربان کا او شهید کا، هغه خو بهتر دی. خو که یو انسان جهاد لم لاړ شي او خپل ځان قربان نه کا او بیرته واپس راشي، دغه کس نم هغه کس د الله په نس باندې ډیر بهتر دی چې کوم د ذوالحجې په 10 ورځو کې عبادت وکړي او بیا خصوصا په 10مه ورځ باندې چې کوم عمل دی د قربانۍ وینا تویول دی، دا عمل الله تعالی ته الله په نس د دې نه بهتر عمل بل یوم نشته په دغه ورځو کې. نو دي ته الله دا مکه داسې زړه تنګول یا تاوان ورتویل یا په دې باندې خرچ کیږي یا پیسې په دې باندې لګي، داسې یو سوچ تصور په ذهن کې راتلل چې دا اوس مونږه پیسې کوم ځای نه راوړو، دا پیسې چې دی مونږه په دې باندې څنګه خرچ کړو، دا ډیره د افسوس خبره وي. ځکه اسلام ستا دپاره یو حد ایښودی دی چې تر دې حد پورې په تا باندې قرباني شته دی او که دې حد نه انسان لاندې وي، کمزوری وي، استطاعت یې نه وي، بشریت وایي چې په هغې انسان باندې قرباني بیا نشته دی، بس بیا یې مه کوه.